چې احتجاج چې کوم دی دا د دوی حق دی. نو هغه احتجاج ته تاسو احتجاج وایي چې کوم باندې پښتنو ته تکلیف ملاویږي، موټروي بندي شي، په هغې کې د خلک مړي شي، زنانه دې مړي شي، هغوی ته تکلیف ملو شي او د مشرانو بې عزتي دې وشي، دې ته تاسو جي احتجاج وایي؟ دا خو د هغوی خپل غلطي دی، احتجاج جدا موږ هم احتجاج کوو. دا پی ټي والا د خفه کېږي نه، هغوی خو تمیز نشته، نه د خپل مشر خیال ساتي نه د بل مشر خیال ساتي، او خو داسې بله غوندې خلک دي. حیران دا لکه منمونه خلک دي. دې کې خو سنت تهذیب شته، نه په دې کې داسې سنجیدګي شته. تاسو د مردان جلسه را یو وي ځای بل وي مزه، یو ته کنځل کوي بل ته کنځل کوي، ټول هغه خپل مشران کنځي لګېدي. حیران به پاتې شي. نو احتجاج د حق پورې ټوله لبي دنیا احتجاجونه کوي. علیکم قدرمنو کتونکو، دا وخت په شګۍ کې حضرت مولانا ډاکټر الهي جان رباني صاحب سره د هغوی په ځای کې موجود یم. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ شکر دی، الحمدلله خیر خیر. ډاکټر صاحب دا راته ووایئ چې تاسو هم دغلته کې دغه اواز لګوئ چې عمران خان سره په جیل کې ظلم کیږي، زیاتی کیږي، دا خبره نه ده. او بیا بل طرف ته چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام مشران په سینټ کې دا خبره کوي چې یاره عمران خان تاسو موږ له په ټیکه راکې ګورئ چې موږ درته سبا راخلاصو وکړو. نو دې خبرو نه داسې معلومیږي چې دا حکومت چې کوم دی د ستاسو په اشارو باندې چلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. مسله داسې ده، موږ یوازې د عمران خان خبره نه کوو، عمر له موږ خبره اجتماعي کوو. هر چا سره د په جیلونو کې زیاتې نه کېږي. چاته چې هغه بشري حقوق هر سړي ته مهیا کول پکار دی، که هغه عمران خان دی، که بل دی، که بل دی. سړی بیمار شي هغه ته علاج پکار دی، یو سړی د خپل فیملي راشي هغه له ملاقات پکار دی، یو سړی د کارکون راشي هغه ته ملاقات پکار دی. دا د هر چا بنیادي حق دی، دا یوازې د عمران خان حق نه دی. که بل چا سره داسې کېږي هم ظلم کېږي، که د سره کېږي هم ظلم کېږي. موږ د هر انسان، د هر مظلوم یا د هر سړي سره دا خبره شیر کوو چې چا سره زیاتي ونه شي. دا خو زمونږ د اسلام نعره ده. دویمه خبره تاسو د ټیکې وکړه، دا لطیفه ده. څنګه لطیفه ده؟ لکه پی ټي والا د عمران خان د رهایی نه خپل یو لطیفه جوړه کړه. د هغې چې څه کوي دا د رهایی لارې نه دي چې په دې طریقه خلک رها کېږي. د رهایی دپاره خپل یو سیسټم وي، هغه چې د وخت هر یو طریقې د عدالت په سیسټم باندې یا یو قانوني لاره ولا خپله یو، په هغې کې خلکو ته رهایي میلاویږي. احتجاج د خلکو حق دی چې یاره زما لیډر سره زیاتي کېږي یا ظلم کېږي، دا هم حق دی. خو دا نه چې جیل ته ځم او دلته کېنم او دی به راخلاصوم. نو دوی د دغې نه یو لطیفه جوړه کړو. دا د لطیفې جواب خلک په لطیفه کې کوي، که په داسې کېږي په ټیکۍ راکړي چې موږ یې دله راخلاص کړو. ډاکټر صاحب تاسو یو خبر وکړه چې احتجاج چې کوم دی دا د دوی حق دی. نو هغه احتجاج ته تاسو احتجاج وایي چې کوم باندې پښتنو ته تکلیف ملاویږي، موټروي بندي شي، په هغې کې د خلک مړي شي، زنانه دې مړي شي، هغوی ته تکلیف ملو شي او د مشرانو بې عزتي دې وشي، دې ته تاسو جي احتجاج وایي؟ دا خو د هغوی خپل غلطي دی، احتجاج جدا موږ هم احتجاج کوو. دا پی ټي والا د خفه کېږي نه، هغوی خو تمیز نشته، نه د خپل مشر خیال ساتي نه د بل مشر خیال ساتي، او خو داسې بله غوندې خلک دي. حیران دا لکه منمونه خلک دي. دې کې خو سنت تهذیب شته، نه په دې کې داسې سنجیدګي شته. تاسو د مردان جلسه را یو وي ځای بل وي مزه، یو ته کنځل کوي بل ته کنځل کوي، ټول هغه خپل مشران کنځي لګېدي. حیران به پاتې شي. نو احتجاج د حق پورې ټوله لبي دنیا احتجاجونه کوي. په احتجاج کې پردي املاکو ته نقصان رسول یا یو سړی بیمار دی هغه ته نقصان رسول، دا پردي خپل ظلم دی، دغه دې پکې نه کوي. نور احتجاج حق لري. شهباز شریف صاحب یو ډېر غټ کردار ادا که ورسره عاصم منیر صاحب مخالف چې کوم دي نو د دوی ستاینه نه کوي، هغوی ورته ډېر په بد نظر باندې ګوري. ستاسو څه تاثرات دي؟ موږ د خپل ملک عزت غواړو، د خپل قوم عزت غواړو. څوک چې په چا جرګه کوي دا مشر ګڼي، دله عزت ورکوي. دا د شهباز شریف عزت نه دی، نه د عاصم منیر عزت دی، دا د پاکستان عزت دی. او د پاکستان عزت موږ ته ډېر ګران دی چې په پاکستان عزت راځي. کله نواز شریف په لاس راځي، موږ د عمران په لاس په پاکستان کې عزت راځي. موږ د هر چا په لار چې عزت پاکستان ته، موږ د هغې مخالفت نه کوو. زمونږ به سیاسي اختلاف په خپله ځای، خو د ملک وقار اوچتولو کې موږ د هر چا سره ودرېږو، موږ د هېچا مخالفت نه کوو. دې کې د ملک عزت دی، چې د ملک عزت دی، زما ملک عزت راځي، نو زه ولې مخالفت وکړم؟ داسې په 2019 کې به تاسو د مهنګایۍ خلاف راووتې، احتجاج به هم کوو. اوس چې کوم دی تاسو نه روځئ، پټرول چې کوم دی کله 400 کله 450، هلته چې کوم دی د ایران او د امریکې چې کومې مسلې وې هغه هم ورو ورو حل شوې، پټرول هم چالو شو، بیا هم پټرول چې کوم دی هغه ارزانېږي نه او تاسو نه روځئ، خاموشه. د هر وخت د نارې یو خپل بنیادي، هر وخت یو ناره نه لګي. مثال ورته زه وایم، دا کړکۍ لګېدلې ده که نه، چې لکه دې کې شیشه کله نه وي نو دې له ترکان ډېر په زور غوزار را خلاصوي، خو چې کله پکې شیشه ولګي بیا ډېر احتیاط سره لګي. عمران خان چې کله موږ یو قسم موږ د عمران خان
د ګرانۍ خلاف احتجاج نه دی کړی، موږ دغه د پالیسو خلاف احتجاج کړی. هغې پالیسو سره ملکي ګراني راتله چې اربونه روپۍ قرضې وي او څه پیدا نه وه. اوس دې موږ ته وښي چې هغې کومې قرضې راوړي دي. یاره صوبه زموږ 14 کاله دوی چې کوم دی نو دونه زرګونه اربونه قرضدار یې کړله. نو موږ په دغې روتو چې دا کومه لاره ستا خپله کړې دی چې قرضونه چې کومه خلوي په دې کې قوم باندې ډېر لویه مهنګایي را روانه ده. موږ په دې بنیاد دغه د پالیسو خلاف کړی. په پالیسه کې مهنګایي په خپله ختمې دغه خلاف پکې خبره کېده، خو بنیادي هغه وخت دغه د پالیسو مو خلاف چې کومې پالیسۍ دي یا دغه د راتلو چې په کومه طریقه راتللو موږ دغه راتلو خلاف وو. دغه راتلو هم موږ خلاف یو. د پالیسۍ چې کومې غلطې شواهد شریف موږ د هغې هم خلاف. خو دې وخت کې احتجاج چې زه کوم عالمي دنیا کې جنګ نښتی دی، زمونږ په علاقو کې جنګ نښتی دی. عالمي دنیا به څه تاثر ورکوي؟ سنجیده خلک به څه وایي چې خلک پسې دي تاسو پسې یې. نو د هر احتجاج خپل موقع او د هغې مطابق خلک کوي. هر وخت یو شان احتجاج نه کېږي. دویمه موږ په دغه بیا هم خبره کړې ده، په سینټ کې هم پرې کړې ده، په قومي اسمبلۍ کې هم پرې کړې ده، په پریس کانفرنسونو کې پرې کړې ده، بله زموږ په مردان په جلسه کې کړې ده. خو موږ د حالاتو مطابق خبره کوو. داسې خو نه دی چې بس एकदम بروزه او دې وخت حالات عالمي سطح باندې جدا دي، هغه وخت حالات جدا وو. اوس موږ دې ته وایو چې تاسو خپل شاهي خرچې کم کړئ، شاهي اخراجات کم کړئ، خپل ځان باندې پیټرول کم کړئ، عوامو ته ریلیف ورکړئ. یو دا مسله اوس بین الاقوامي طور باندې روانه ده. نو لہذا لږ احتیاط پکاري. دا نه چې ما پسې بهرني دنیا وخاندي، ما پسې د ملک سنجیده خلک وخاندي. نو موږ یو په هغې لارو هم یو او د حالاتو مطابق مزل کوو. وابډې حوالې سره چې لکونه تنخواګانې اخلي او دلته چې کوم دی زور په غریب عوام باندې راځي، نو دغه حوالې سره چې تاسو د دې حوالې سره بالکل اواز نه دی اوچت کړی. زه دغه وایم چې په دې باندې تاسو اواز اوچت کړئ او هر ځای کې په دې باندې خبرې وکړئ. تاسو چې کوم لکونه 2 لکه 2.5 لکه تنخواه هم ورکړئ، بیل هم ورته فري ورکړئ، نو دې بوج به په دې غریب عوام باندې نه راځي. دا اوازونه موږ هر وخت اوچت کړي. موږ د نظام خلاف یو، موږ د دې ملک د نظام خلاف یو. موږ دا نظام نه منو، موږ اسلام منو. په اسلام کې د رعایې او د حاکم په بیت المال یو شان حقي پېښ شوي نه چې کوم سهولتونه د وخت حاکم ته دا به د ملک رعایات ته دا اسلام دی. مونږ خو دغه ناره پخوا نه لګوو. دا خو نه دی چې اوس زه خو نظام بدل، دا نظام ټیک نه دی. په دې کې یوازې وابړه خو نه، نن زما د بچي علاج نشته، د ملک د ایم پی ای د ایم این ای د بیروکریټسو علاج په بیرونی دنیا کې د پاکستان خرچې نه کېږي، دغه نه کېږي، د خزانې نه کېږي. او زما د ملک د بچي خرچه نن په سوال کېږي، په فیسبوک خلک سوالونه کوي زما بچی پروت دی. دا نظام ټیک نه دی. د دوی ډوډۍ د دوی چې کم په کمو ځینو کې دوی خوراکونه کوي چې د لکونو روپو په یو وخت د دوی خوراکونه دي. زما غریب ته نه سپوره ډوډۍ نه میلاویږي. دا خو نظام ټیک نه دی. یوازې د بجلۍ مسله نه ده، دلته بنیادي حقوق، بنیادي چې کوم وسایل دي او بنیادي کوم ضرورت دي هغه خو یو غریب ته سره نه مهیا کېږي. دویمه خبره بجلي غریب خوړی هم نشي. نو بلې څنګه بجلي خوري؟ ما دا ځل 80 یونټه خرچ کړي، لکه نشو ورکولی. بل سمه خبره به کوو، هره میاشت 10,000 12,000 سولري دي. نو د شپې معمولي بجلي موږ لګوله، دا نور چې د ورځې به ټولې دا وه. 60 یونټه ما خرچ کړي، په 60 یونټو ما پسې 3,700 دی که لږ بګ بل راغلی دی. نو 60 یونټو پسې چې 3,000 4,000 بل راځي، نو دا به دیاړي مار څنګه داخلي؟ دیاړي مار دلته نه علاج کولی شي، دیاړي مار نه د ډوډۍ خوړی شي، دیاړي مار دلته بجلي لګولی شي، دیاړي مار دلته کې داسې د تکلیف زندگی تېروي چې لکه په زندان کې چې پروت دی. دا نظام نه دی ټیک. چې نظام بدل شي، بجلي به دې هم ټیکي، نه به د اکسیجن ته چې کوم بلب بلیږي به زما غریب بچي ته هم بلیږي. دا نه چې زما د وابډه اهلکار ته پرې وي او زما چې کوم دی غریب علاج نشته، هغه ته بجلي نشته، هغه ته زه له لاسه به بوځې وامه. دا ظالمانه نظام دی. زه د نظام خلاف یم. دا ټول نظام موږ نه منو. ستاسو له ټیم راکولو چې ډېره زیاته مننه. خوشحاله و بعد اوسې عزتمن شي، ډېر خوشحاله شي چې ته راغلې او موږ نه د څو خبرو تپوسونه وکړو. الله دې عزتمن کړه. قدرمنو کتونکو، دغه مختصر غونډې سوالات او د سیاسي او دغه لکی ډرا حوالې سره ډېرو ملګرو دا وي چې یاره موږ د پراپرټۍ کار کوو، نو چې دا جایز دي موږ په کښتونو باندې ورکوو. نو په هغې باندې هم جواب میلو شو، سوال موږ کېښودو. نو چې کوم ملګري همدغه لاټرۍ کې حصه اخلي او هغوی ته پته نه وي، نو دا د اسلام خلاف دي. د دغې نه ډاکټر صاحب چې ځان وساتئ، څونه مسلمانان دي. دا پیغام ټولو ته ورورسوئ، راکې ما ته او ډاکټر صاحب ته اجازت په لوی نام سپارم. د الله په امان.